رشتہ دار به د رشتہ دار سره تعلق پریدي، دوست به دوست سره ملګرتیا پریدي، چم گاوند به خراب شي، جنگ جګړې به شي، په یو بل بس به ټوپک راوالي. د چا لپاره؟ صرف پالیټیشنز د لپاره، د سیاستدانانو لپاره. نن چې د مفادو خبره ده، د کرسي خبره ده، د ټول ارسه جنگ دی. بلاول د نواز شریف خلاف ته، مریم نواز د بلاول خلاف ته، زرداری د فضلالرحمن خلاف ته. فضلالرحمن چې الیکشن دی ونشي، دا نور و الیکشن دی وشي، کرسي د لپاره د یو بل سره ودرېږي او د یو بل خلاف کیږي. خو موږ د یو لیډر نه دا تاسو نه کو چې په نواز شریف تنقید مکوه، په عمران خان تنقید مکوه، په پلانې پارټي تنقید مکو. ما ته دا وایي ستا ټریک ریکارډ سره پاکستان کې څومره ډیولپمنټس کار کړي، د دې غریب عوام د پاره یې کړي، د ښځو د حقوق د پاره یې کړي، ایجوکیشن د پاره یې کړي، اکانومي څنګه ښه کړي. السلام علیکم، تاسو ګورئ J91 نیوز الیکشن سپیشل. الیکشن را روان دی او زما یقین دی اوس په تاسو چې کوم دی رشتہ دارو سره به تعلق پرې دی، د کلی چم گاوند دکان ته به تک پرې دی، په جمعات کې به د یو بل نه سب جدا کوي، یو بل سره په یو موز کې به نو درېږي په جمع کې. رشتہ دار به د رشتہ دار سره تعلق پریدي، دوست به دوست سره ملګرتیا پریدي، چم گاوند به خراب شي، جنگ جګړې به شي، په یو بل بس به ټوپک راوالي. د چا لپاره؟ صرف پالیټیشنز د لپاره، د سیاستدانانو لپاره. او زما یقین دی چې داسې قسمه مسلې به دا ځل چې کوم دی ډېر زیات په تیزۍ سره راځي. څوک به د عمران چغې وهي، څوک به د نواز چغې وهي، څوک به د بلاول چغې وهي، او د دې سیاستدانانو نه به خپل خدایان ساز کړي. یو بل سره به تعلق پریدي، خو چې کله الیکشن وشي دغه سیاستدانان به ستا په چم گاوند، ستا په کوڅه او ستا د کور خواله بیا راځي هم نه. د دې نه مخکې چې تاسو د ګاونډي سره تعلق ختم کړئ، د خپل رور سره تعلق خراب کړئ، خپل چم گاوند کې تعلق پرېږدئ، په جماعت کې ناسته پرېږدئ، د جماعت په یو سب کې د یو بل سره مونځ کول پرېږدئ، نو د دې نه مخکې تاسو نننی د J91 نیوز دا سپیشل پروګرام وګورئ او فیصله وکړئ چې دغه خلک زموږ دپاره څومره اهمیت لري او دغه څومره منافقان دي. یو وړوکی غونډه اگزامپل زه تاسو ته پیش کوم. تاسو ته به د پی ډي ایم حکومت یاد وي. جی ها، پی ډي ایم حکومت چې کله 9 پارټیانې رایوځای شي او د عمران خلاف یو اتحاد ساز کو، او دا هغه پولیټیکل پارټیز وو چې د یو بل وینو څکلو ته چې کوم دی ریډي ناست وو. نواز شریف چې کوم دی د بېنظیر بټو د یو جرنیل، د یو بریګیډیر په وینا باندې دغه فحاش تصویران د جهاز نه راغورځولي دي. بلاول او نواز شریف خپل منځ کې تعلقات څنګه وو؟ بیا د فضلالرحمن د نواز شریف سره تعلقات څنګه وو؟ وګورئ نېشنل پارټي به په بلاول او نواز شریف پسې بیا کومې خبرې کولې. خو دا ټول چې کله د مفادو خبره رااله او د بره نه اډر رااله، نو ټول د یو چترۍ لاندې راټول شو او د عمران خلاف اتحاد ساز کو. د یو بل تعریفونه به کول، په میډیا باندې به د یو بل خلاف خبره نه کوله. خو نن تاسو ګورئ هغه اتحاد مات شو. ولې مات شو؟ چې بیا الیکشن رااله، خبره د مفادو شوه، خبره د کرسۍ شوله. جنگ زما او ستا نه دی، جنگ د کرسۍ دی، جنگ د مفادو دی. او چې د مفادو جنگ رالی، بلاول اوس په نواز شریف پسې خبرې کوي، وایي دا چا په وینا باندې راغلی دی او دلې کرسۍ ورکړې ده. مخکې به دا خبرې نه وي. کله چې دوی د اسټیبلیشمنټ سره تعلقات خراب شي، دوی ته لیول پلینګ فیلډ ورته نه میلاویږي، نو بیا دوی څه کار کوي؟ بیا په اسټیبلیشمنټ پسې خبرې کوي. که اسټیبلیشمنټ دوی سره تعلقات ښیي، نو بیا څه کوي؟ بیا ورته اسټیبلیشمنټ په رشته ښکاري. نو تاسو کوشش وکړئ نن چې د مفادو خبره ده، د کرسۍ خبره ده، د دې ټول ارسه جنگ دی. بلاول د نواز شریف خلاف ته، مریم نواز د بلاول خلاف ته، زرداری د فضلالرحمن خلاف ته. فضلالرحمن چې الیکشن دی ونشي، دا نور و الیکشن دی وشي، چاته چې کوم د توقع ده د کرسۍ، د هر یو اپینین، اتحاد او کوم رای ده هغه مختلف نظر باندې راځي. نن ټول یو ځل بیا د یو بل خلاف دي. تاسو جز د دې اندازه ولګوئ دا هغه خلک دي چې د یو بل د کرسۍ لپاره د یو بل سره ودرېږي او د یو بل خلاف کیږي. خو بیا موږ ولې د دې خلکو لپاره چم گاوند پرېږدو، جماعت پرېږدو، خپل خپلوان پرېږدو، خپل رور پرېږدو؟ ولې پرېږدو موږ؟ زیات نه زیات به څه وشي؟ په دې الیکشن کې څومره مړي وشي؟ رور په رور پسې ټوپک راوالي، دوست په دوست پسې ټوپک راوالي، امام په امام، نور مقتدیانو پسې ټوپک راوالي. زمونږ دا حالات دي صرف د څه لپاره؟ موږ پښتانه جذباتي دي، موږ زنده‌باد او مرداباد، زنده‌باد او مرداباد. موږ د زنده‌باد او مرداباد د نارو نه راونوتو. 80 کالو ته دا موږ ورسېدو، پاکستان 75-76 سال وشو، خو موږ زنده‌باد او مرداباد د دې نه راونوتو. موږ په یو جلسه کې یو شعوري کوېسچن ونه کو. موږ د یو لیډر نه دا تاسو ونه کو چې په نواز شریف تنقید مکوه، په عمران خان تنقید مکوه، په پلانې پارټي تنقید مکوه. ما ته دا ووایه ستا ټریک ریکارډ سره پاکستان کې څومره ډیولپمنټس کار کړي، د دې غریب عوام د پاره یې کړي، د ښځو د حقوق د پاره یې کړي، ایجوکیشن د پاره یې کړي، اکانومي څنګه ښه کړي. ته ما د امریکې نه ما آزاده وه، ما ته دا چغې مه وبه جلسه کې چې ته ما د امریکې نه آزادې، غلامي نه منظور او پلانې دا منظور
چین دوستي پاکستان دوستي زنده‌باد ما ته دا چغې موخه ما ته په جلسو کې دا ووایه تا چې کوم زما اکانومي څومره ښه کړې ده ته به زه تا د امریکې د غلامۍ نه ازادوم د آی ایم اف څه څیز دی بیا ستا اکانومي خو تباره اکانومي چې تباره اټس مین چې ته غلام یې ستا د پټرول قیمت چې کوم دی هغه هم آی ایم اف ډیسایډ کوي آی ایم اف د چا انډر دی د چا اختیارات دي د امریکې اختیارات دي ته په خپل ملک کې د دالو قیمت هم نشي لګولی ته د سنجي قیمت هم نشي لګولی ته خپل ډیفنس سیستم هم نشي مضبوطولی چې څو پورې د بهر نه اډر نه راوي ته څنګه ازادي ته د ازادۍ چغې به ته اکانومي حقه اکانومي خو ستا تباره لږې ډېرې پیسې راشي هغه خو ته لوټ کړي نو که ته زما ازادي غواړې زما ترقي غواړې نو حقیقي ازادي موږ له راکړه او په دغه ناربازۍ باندې ما مه دوکه کوه ته جذباتي چغې واخلې ما به دوکه کړي د دې ملک ټول عوام به جذباتي نه ټول به جاهله نه چې ستا په زنده‌باد او مرداباد په نارو کې به راشي ما ته خپل پرفارمنس وکړه خپل کارکردګي راته وښیه په پلانې پاټۍ باندې تنقید مه کوه تا کړي څه دي او ستا سره نیو پلان څه دي ته څه کولی شي نوي دغه زړې خبرې مه کوه کرپشن ختموم ایجوکیشن ټیکوم د ښځو حقوق خبرې کوم څه دې کړي دي درې ټینور چې کوم دي دا یو کس راغلي حکومتونه یې کړي دي څه یې کړي په دغه کې لږ سوچ وکړئ لږ ځان کې شعور راولئ چې د ګاونډي سره تعلق ختمې په امام پسې جومات کې مونځ نه کې رور پسې ټوپک رالي ګاونډ کې جومات په دوکان پرېږدي هغې له سودا له نه ځي ورشه هغه جلسې ته ورشه پلانې ځای کې پلانې پارټۍ والا چې کوم دی جلسه کوي مایک دې والی زما څو کوېسچنې دي کوېسچن نمبر 1 ورته ووایه ما له دې جواب راکړه کوېسچن نمبر 2 ما له دې جواب راکړه سټډي کا لوجیکل کوېسچنس یې وکړه اور چې کوم دی هغه تا ته دروغ وي نو دروغ ولا چې کوم دی ایکسپوز کا غلط ثابت کا شعور راوله د بدقسمتۍ نه د دې ملک یوت نوجوانان هغه هم په غفلت کې چې کوم دی مبتلا دي ړانده دي هغه ورځ مې پروګرام کوو په بورډ بازار کې دلته هغه کسانو تپوس کوم عمران جس یو اگزامپل رالی او دغسې نواز شریف والا هم دي دغسې بلاول والا هم دي دغسې فضلالرحمن والا هم دي یاره وایي هغه په ټیک ټاک باندې ډېر زیات ښایسته ښکاري لکه د زمري را روان دا زما د ملک د نوجوان سوچ دی وایي لکه د زمري را روان ځکه مې خوښ دی ځوان دی ځوان وي 70 سال والا کس ته وایي ځوان دی ځوان په ټیک ټاک باندې ولې جذباتي ګانه ولګوي بس بیا چې کوم دی خلک جذباتي شي بس وایي لیډر هم دا دی پرفارمنس ورته زیرو پته شته ایجوکیشن ورته زیرو پته ده پریویس دا ورته زیرو پته ده لیګلی او سوشل کوم سټیټس هغې ورته زیرو پته ده خو جست که په ټیک ټاک باندې ښه میوزیک دی پې ولګو دا زما لیډر دی دغسې د نواز شریف والا هم دي دغسې د بلاول والا هم دي دغسې د این پي والا هم دي جذباتي قوم دی او چې ډایس ته وله راشي نو بټو به څه کول بټو به د زند او د مرنه والا چغې وخلي او ډایس به یې غورځو شهباز چې کوم دی هغه مایکونه غورځوي اور عمران چې کوم دی هغه ګوتې خوځوي دمکي ورکوي ډایرکټ سړي ته پوه شي او نواز شریف اخو الله بخلی دی نو کوشش وکړئ ځان کې شعور راولئ ځان میسې ورکړئ د دې پالیټیشین نه کوېسچن یې ته وکړئ باقاعده طور باندې خپل حقوق دې وغواړئ